محترم مسلمانانو مایوسي مه کوئ، مایوسي پرېږدئ او دا وظیفه انشاءالله وکړئ. دا د اسم اعظم مجموعه ده او دې سره الله جل شانه هر رنګه حاجت د انسان پوره کوي، هر رنګه مشکلات یې اسانوي. نو دا مجموعه وکئ ښه، د وظیفې د اسم اعظم مجموعه ده او دې کې الله تعالی ډېر طاقت ږدلی دی. داسې طاقت یې پکې ږدلی دی چې دا طاقت د دنیا په پیسو کې نشته، د دنیا په مال او دولت کې نشته، په شهرت کې نشته. دا صرف الله جل شانه په دې نومونو کې دا طاقت ږدلی دی. اسان نومونه دي د الله جل شانه او مجموعه ده د اسم اعظم او د هر رنګه مقصد دپاره، د هر رنګه حاجت دپاره، د مشکل دپاره انشاءالله تاسو د زړه په یقین سره وکئ، د زړه په اخلاص سره وکئ. الله جل شانه به ستاسو مددګار شي. الله جل شانه به ستاسو هر رنګه حاجت پوره کړي. کو حاجت وړوکی وي او کو غټ وي محترم مسلمانانو، کو دا حاجت د هر رنګه مسالو دپاره وي، هغه ټول په ټوله به الله جل شانه انشاءالله العزیز پوره کوي. او صرف 314 پیرې دا وظیفه ده. نو لہذا انشاءالله فریق نه ږدوئ او دا وظیفه وکوئ. مایوسي مه کوئ، مایوسي کفر دی ښه. مایوسي دې ته وایي چې مطلب زه وظیفې کوم او زما وظیفې ولې نه قبلیږي، ولې؟ نو د الله تعالی په ذات کې هم سړی شبهات پیدا کړي چې الله تعالی نعوذ بالله کله څنګه شک راځي، کله څنګه شک راځي. د الله تعالی په ذات کې خیالونه راځي، شکوک او شبهات راځي. نو محترمو دا شکوک او شبهات چې چاته راځي دا د ایمان علامه ده چې د کې ایمان شته دی. لہذا کو دا شبهات او دا شکونه راځي نو راځي دي، ولیکن ما تاسو به نه امیدي نه کوم. ما تاسو به وایو چې انشاءالله الله جل شانه به زمونږ د حاجت او دا مقصد پوره کوي او د دې وظیفې سره به انشاءالله پوره کوي. د اسم اعظم او د مجموعې سره به الله جل شانه دا مشکل اسانوي. صرف 314 پیرې دا عظیم الشان وظیفه ده. لہذا دا وظیفه تاسو انشاءالله العزیز خامخا وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی دغه مسافر له اوږده زندگی د صحت د عافیت والا ورکړي. الله تعالی تاسو ته هم ډېرې خوشحالۍ درکړي، دنیا او د آخرت کامیابی دی الله تعالی درکړي. محترم مسلمانانو ډېر مسافر ما اوري، ډېر زنانه ورسره زما غږ اوري، ډېر نارینه زما غږ اوري. الله جل شانه دغه ټولو په ټولو مسلمانانو ډېر ښکلی انتظام د حاجاتو کې کو د هر رنګه حاجات د دوی په زړه باندې ارمان وي، الله جل شانه دې ورته پوره کړي. او یقینا چې روزانه د مدرسه کې هم ختم کوم. که څوک نه منئ او یقین نه وي نو ما ته ټلیفون 4 بجو کې کولی شئ. زه به تاسو ته خپل کلاس هم وښیم، زه به تاسو ته خپل شاګردان وښیم. او کم ټایم کې چې زه دعا کوم نو بیا د مازدیګر د مونځ نفس دعا کوم اجتماعي په ماشومانو باندې ستاسو دپاره. نو که د چا یقین نه وي نو هر شی ما سره رابطه وکئ انشاءالله. زه به ورته په ویډیو کال غواړي، ویډیو غواړي، هر رنګه دغه دپاره زه تابعدار یم ستاسو دپاره چې تاسو ته یقینا ډېرې دعاګانې کوم او په یقین او اخلاص سره الله جل شانه به انشاءالله پوره کوي. محترمو تاسو به ډېر زیات وظایف کړي وي، تاسو به ډېر زیات هغه دعاګانې غوښتلي وي، تاسو به ډېر زیات نوافل هم کړي وي او تاسو به دا هم وایي چې زمونږ حاجت ولې نه پوره کیږي. زمونږ الله جل شانه هغه الله دی کوم چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې زمونږ الله جل شانه هغه رنګ طاقتور دی څنګه چې مخکې نو اوس زمونږ حاجات ولې نه پوره کیږي. نو محترم مسلمانانو مخکې الله جل شانه چې څنګه مخکې هغه رنګ اوس د الله تعالی ذات موجود دی، خو لیکن مخکې زمانه کې مسلمانانو ایمانی غیرت سیوا او ګناهونه کم و. د الله تعالی په دین باندې خلک مینو، د الله تعالی په ذات باندې خلک مینو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په چهره باندې صحابه کرام مینو. صحابه به 2 رکعته نفل کول او مړې سورلی به ورته ژوندې کېدې. 2 رکعته نفل به یې کول، بارانونه به الله تعالی ورول او نفل به یې کول، الله تعالی په نورو خلکو غالب راوستل. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته څانګه په لاس کې ورکړه، هغې نه به ورته توره الله تعالی سازه کړه او هغه توره به په 200 په 300 درهمه باندې خرڅېدله. نو لہذا الله تعالی هغه دی، خو لیکن موږ کمزوري شوي، زمونږ عقیدو کې فرق دی، زمونږ نیتونه خراب دي، موږ ګناهګاران یې، هر ټایم کې ورانه ګناهونه کېږي او د دنیا مخکې د موږ ورپسې. نو لہذا ځکه زما او ستاسو الله تعالی مرسته نه کوي، خو انشاءالله ضرور به یې کوي. ما او تاسو به د الله تعالی در نه پرېږدو، د الله تعالی لمن به نه پرېږدو. ځکه که ما او تاسو د الله تعالی وظایف پرېږدو که نه، وظایف نه کوو، صحیح شوه، مونځ او دس هم نه کوو، وظایف هم نه کوو، نو چېرته به ځو؟ الله له به هم دغې الله له به ورځو. که وظایف کوم نو الله له به ورځو، که وظایف نه کوم الله له به ورځو. که وظایف کوم نو مرو به او که وظایف نه کوم نو مرو به. دا خبره ګوره ذهن کې کېږدوئ، خپل قبر او آخرت ګوره چېرته هم په یو لحظه کې ایر نه کوي.
نو نن دا وظیفه در کوم انشاءالله دا تاسو 314 کارته وکئ انشاءالله یقین سره مخکې ته درود ابراهیمي 11 پیرې وایي وروسته د درود ابراهیمي 11 کارته ووایي او په منځ کې د الله جل شانه دا اسم اعظم چې کوم دی دا 4 ټکي دي محترم مسلمانانو دا تاسو ځان سره نوٹ کړئ ها دا 4 ټکي دي دا ځان سره یاد کړئ انشاءالله د دې وظیفه شروع کړئ یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو دا وظیفه چې تاسو کوئ مخکې وروسته به 11 پیرې درود شریف وایي او بیا به دا 314 منځ کې وایي داسې بیا وایي یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو اے مالک الله اے حلیم ذاته اے زما په حاجت باندې علیم ذاته یا هغه طاقتور ذاته یا عظیم ذاته دا د الله تعالی نومونه دي ډېر بهترین نومونه دي د الله تعالی ذات حقیقت والا دی طاقتور ذات دی نو د الله تعالی په نومونو کې هم طاقت دی ګوره د دنیا انسان چې یو بادشاه شي که نه نو د هغه نوم چې دی نو هغه وزیر اعظم کې ولیکلی شي صدر کې نو خلک د هغې په نوم باندې خلک د هغه د نوم نه یریږي چې لکه دا خو وزیر اعظم دی دا چل به وکړي دا چل به وکړي لهذا دا خو د دنیا بادشاهان دي رب هغه رب چې مالک دی مالک د کل جهان دی هغه چې انشاءالله چې هغه زما ستاسو حاجت پوره کوي که نه نو بل څوک یې نشي پوره کولی نو انشاءالله 314 پیرې مخکې وروسته درود شریف او انشاءالله یو ورځ وکړئ 2 وکړئ تر 2 ورځو پورې جاري وساتئ په یقین سره یې وکړئ په اهتمام سره یې وکړئ د زړه په سکون او د زړه په اخلاص سره یې وکړئ انشاءالله الله تعالی مو تمام حاجتونه سره پوره کړي او انشاءالله موږ هم دعاګانې ته کوو چې دې وظایف ورڅخه شاته دعاګانې هم وي نو انشاءالله دا به ډېر زیات بهترین وي دا به د الله تعالی په ذات او په دربار کې ډېر د قبولیت هغه مقام لري الله جل شانه هم خوشحاله ساته الله تعالی مو آباد او کامیاب او کامران لره الله تعالی مو د زړه